ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 12 مئی 2007 په دې ملک کې د هغه بدترین د ظلم د دهشت د بربریت هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې په دې ملک کې یو فیصله شوې وه چې چیف جسټس اف پاکستان په دې ملک ښار ته راځي او د های کورټ د بار کونسل د وکیلانو نه به خلف اخلي چونکې هغه په زبردستۍ باندې ختم کړی شوی و د هغې وخت امریت او نیم مارشل لا دا فیصله کړې وه او په زور باندې دا جج یې د خپلې کرسۍ نه لرې کړی و عوامي نیشنل پارټي او په دې ملک کې او په دې ښار کې دلته د سیول سوسایټۍ ملګرو د مختلف سیاسي جماعتونو ملګرو په شریکه دا فیصله وکړه چې د رول اف لا دپاره د قانون د حکمرانۍ دپاره د ټول خلک به راوځي او د چیف جسټس استقبال وکړي یاد ساتئ ملګرو دا د چا ذاتي د یو پارټۍ د یو تحریک مسله نه وه بلکې په دې ملک کې د رول اف لا دپاره دا خلک ټول راوتي وو چې د هغې وخت حکمرانانو دا فیصله وکړه چې چیف جسټس اف پاکستان به دې ښار ته نه راځي په دغه ورځ باندې د نورو پارټو سره عوامي نیشنل پارټي په ډېر ګڼ تعداد کې ځکه چې موږ ټول عمر د جمهوریت دپاره او د قانون د حکمرانۍ دپاره دې تحریک ټول عمر کار کړی دی نو موږ په ډېر غټ تعداد راووتو په دې ټولو خلکو کې غټ تعداد هم د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو او 48 کسان په دې واقع کې شهیدان شو چې په دې کې 40 کسان تعلق چې و دا د عوامي نیشنل پارټۍ سره و ملګرو دې خلکو دا شهادت د ملک دپاره ورکو دې خلکو دا شهادت چې دی دا د حکمرانۍ دپاره ورکو لیکن یاد ساتئ په دې ملک کې صرف او صرف دغه شهدا دپاره صرف او صرف ستاسو پارټي او ستاسو صوبایي صدر شاهي صاحب په سند های کورټ کې پټیشن داخل کو او نن 14 کاله وشو چې هغه پټیشن باندې هیڅ قسمه کاروایي نه کېږي هغه چیف جسټس د هغې شهدا په برکت سره هغه بحال هم شو او د هغې نه پس هغه 3 کاله چیف جسټس پاتې شو خو هغه هم د 12 مئی شهدا ته انصاف ورنه کړی شو بلکې د سره د دې کیس ذکر هم ونه کړو دا هغه بدقسمتي ده چې په دې ملک کې که چېرې د 12 مئی شهدا سره انصاف شوی وی او د هغې د قاتلانو تپوس شوی وی نو شاید په دې ملک کې د هغې نه بعد ډېرې واقعګانې چې یا به نه کېدې نو ملګرو موږ او تاسو که نور سیاسي جماعتونه دا ورځ مانځي او که نه مانځي او کم از کم عوامي نیشنل پارټۍ د هغې ورځ نه دا فیصله وکړه چې تا قیامت چې دا تحریک ژوندی وي موږ سیاست کوو موږ په دې ملک کې یو نو د سیمینار په شکل کې کله د جلسې په شکل کې کله د تعزیتي ریفرنس په شکل کې او کله د قرآن خوانۍ په شکل کې موږ به دا ورځ کم از کم یاد ساتو دا به منظو او دا به خپل راتلونکي نسل ته کم از کم دا ورثه پرېږدو چې د دې ملک دپاره چې کله ضرورت راغلی دی نو د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو همیشه خپله سینه پیش کړې ده تاسو وګورئ دا بره څومره تصویران دي د دې او د چا سره دښمني نه وه دا که نن شهیدان شوي دي دا د دې تحریک دپاره او د دې ملک دپاره د دې ملک د امن دپاره د دهشتګردو ته ودرېدلي دي ځان یې پرې شهید کړی دی خو کمپرومایز موږ نه دی کړی زموږ او د دغې خلکو جنګ دا دی چې موږ په دې وطن کې په دې خاوره باندې امن غواړو موږ د دهشتګردۍ خلاف یو موږ د عدم تشدد خبره کوو موږ د امن خبره کوو او کله چې موږ ته موقع میلاو شوې ده د باچا خان تحریک چې صرف په 2008 کې په اقتدار کې راغی نو څنګه چې باچا خان ولی خان او زموږ سیاست د دې خبرې و چې موږ به دلته قومي وحدتونو ته د هغې په وسایلو باندې هغو ته اختیار اخلو د 15 کالو په حکمرانۍ کې هغه یونیورسټۍ چې هغه په 80 کاله کې نوې جوړې شوې
دومره مونږ په ایجوکیشن کې په یونیورسټۍ او کالجونو باندې کار وکړو د هغې خاورې انفراسټرکچر هم جوړ کړو سره یو طرف ته دهشتګردي وه روزانه زمونږ مشران شهیدان کېدو لیکن مونږ خپله د ترقۍ لاره نه ده پرېښلې او بیا کله چې دا موقع میلاو شوه چې نواز شریف بیا وزیر اعظم جوړېدل غواړي خو چونکې زوړ حکومت چې دی په آئین کې یو شک شامل کړی و چې د 2 ځلو نه بعد به څوک وزیر اعظم نه جوړېږي د هغه خپل مقصد و د پاکستان پیپلز پارټۍ خپل مقصد و عوامي نیشنل پارټي نه د اقتدار خبره کړې ده نه یې د عهدې خبره کړې ده خو 15 ترمیم کې وویل چې زه دلته صوبایي خودمختاري وحدتونو په وسایلو باندې دغه د اختیار خبره وکړه او هغه د پښتنو قاتله منصوبه چې د کالباغ په شکل یا نورې منصوبې وي هغه همیشه دپاره د ختمولو خبره په 18 آئین کې شامل کړه او د دې سره سره یې هغه ریالټي چې زموږ صوبه کوم پیدا کوي وفاق یې اخلي هغه صوبو ته ورکولو خبره وکړه تاسو مونږ ته د خپلو 15 کالو او د دې نه وړاندې د 100 کالو زموږ خاورې ته د خپل نوم ورکړو مونږ ذاتي پارټۍ څه نه دي اخیستي خو د دې قوم په مسایلو باندې خبره وکړه او ځکه په دې ملک کې هغه قوتونه هغه طاقتونه چې هغه په دې ملک کې امن نه غواړي هغه په دې ملک کې د پښتنو ترقي نه غواړي د پښتنو په وسایلو د هغوی اختیار نه غواړي هغه راپاڅېدو او بېتحاشه عوامي نیشنل پارټۍ ملګري مشران کارکونان دا یې د کراچۍ نه واله تر باجوړه پورې دا شهید کړو لیکن مونږ نن هم خپله خبره نه ده پرېښې مونږ نن هم د امن خبره کوو مونږ نن هم د عدم تشدد خبره کوو خو یاد ساتئ چې کله پورې د پاچا خان تحریک وي مونږ به صرف او صرف عدم تشدد او د امن خبره کوو مونږ دا نه وایو چې د دې دهشتګردۍ په شا څوک دي مونږ دا نه وایو دا دهشتګرد څوک دی خو کم از کم هغو ته هم ځان معلوم دی او مونږ او تاسو ته معلوم دي چې په دې ملک کې د دهشتګردۍ ذمهوار څوک دي هغه طاقتونه تاسو هم پېژنئ او مونږ یې پېژنو خو یاد ساتئ ملګرو زموږ نه تحریک ختمېدی شي نه یې الیکشن یې ختمولی شي او نه یې دا بېتحاشه شوده ختمولی شي مونږ به په دې میدان کې بیا هم ولاړ یو مونږ به دغه سیاست کوو مونږ به د امن خبره کوو تاسو سره به په ملکي صورتحال سیاسي صورتحال صوبایي صدر تفصیلا خبرو کې ما د سره مختصر د 12 مۍ یو خاکه پیش کړه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېر زیات د صوبایي تنظیم د طرف نه شکریه ادا کوو چې تاسو په دې ګلا ورځ چې نن د کار ورځ ده او د کراچۍ د ګوټ نه د باچا خان مرکز ته راغلي او هغه شوده یادوئ چې هغه ستاسو زموږ وینه وه ډېره ډېره مننه محترم